نبی علیہ السلام آرامو کو دسی بیا جبریل علیہ السلام راغه پایسو په دغه ټیم کې سره میکائیل علیه السلام بیا هم وو د الله پاک پیغمبر پاسه فایسو د اولاد بوسته نبی علیہ السلام صفا مروه ته زمزم ته بوستل ته نبی علیہ السلام چې هلته بوستو جبریل علیہ السلام او میکائیل علیه السلام د اسمان نه د ځان سره د پریشن هغه کړي هغه آلات راوړي وو کوم شیزونو چې اپریشن کیږي کنه دا ټول آلات د ځان سره راوړي وو نبی علیہ السلام د زمزم د کوی خواله بوستو او نبی علیہ السلام سملو او دا سینه ولا کولا وکړه سینه ولا کولا وکړه سینه ولا اوشله ولا ما درته ویلو کنه د نبی علیہ السلام سینه چې د سلور زره شلیدلې ده شق صدر د نبی علیہ السلام سلور زله شوی دی یو ځل خو چې نبی علیہ السلام د بیبي حلیمې سره وکنه هغه بیزي چې سره ولې ورونه یې چې رالو وی زمونږ د هغې قریشي رور چې حلال کوي هغه شق صدر شوی چې نبی علیہ السلام د خپل وروڼو سره د بیزو سره ولو دپاره تللی بلکل ماشوم و او دویم شق صدر د نبی علیہ السلام په 10 کال شوی و او دریم شق صدر د نبی علیہ السلام د نزول په وخت د وحی د نزول په وخت لومبی وحی چې په نبی علیہ السلام نازلېدله په غار حرا کې دریم ځل د نبی علیہ السلام شق صدر شو چې اول وحی پر راتله نو جبرئیل علیہ السلام ول زړه کولاو او څلورم ځل دا شو چې کله نبی علیہ السلام اسمانونو ته ختو نو الته جبرئیل علیہ السلام ول سینه کولاو کړه او دا زړه کې داسې راویستو او د زمزم په اوبو ول دا زړه وینځو نبی علیہ السلام لره نو د معراج واقعا په 10 کال د نبوت د نبی علیہ السلام باندې میاش د رجب او 28 شپه وه چې دا راغلې وه به هر حال اختلاف د علماو پکې شته دی خو راجح قول می درته ذکر کو جګړو ته پکې ضرورت نشته کو چا بل تاریخ ذکر کو نو جګړه به پکې ځکه نه که چې نور روایات پکې هم شته دی خو راجح قول دا دی چې 10 کال د نبوت و د نبی علیہ السلام او د رجب میاشت وه او 28 شپه وه چې په دې کې د معراج واقعه راغلی ده راجح قول دا دی نبی علیہ السلام د خپلې د تره لور ام هانی رضی الله تعالی عنها فکور کې ادو د ام هانی د علی رضی الله تعالی عنه خور ده نبی علیہ السلام د دې په کور کې ادو او داسې یو غړبوجن غونته حالت کې و یعنی نه پوره ادو او نه ویښ و چې په دې حالت کې نبی علیہ السلام و بره چت سورې شو او جبریل علیہ السلام د بره چت د طرفه راغی چت سورې شو د چت د طرفه جبریل علیہ السلام راکوش چت سورې شو نه خاورې راوغورځېدې ښکته نه لرګي راوغورځېدل ښکته بس چت داسې سورې شو جبریل علیہ السلام پکې راکوش او چت بند شو اوس دا خبره چې دا جبریل علیہ السلام په چت باندې ولې راکوش شو د کوټه کې د برې نه علماء لیکي دي کې یو اشاره وه اشاره دا وه چې څنګه زه د برې د طرفه رالم ستا سفر هم برې طرف ته دی او دې طرف ته اشاره وه چې څنګه ما ته الله دا کوټه دا چت کولاو کو دغه شانتې الله به تا ته اوس د اسمانونو دروازې کولاوي دې طرف ته اشاره وه نو جبریل علیہ السلام د کوټې د طرفه په چت کې راکوش شو نبی علیہ السلام خواله او نبی علیہ السلام یې راویښ کو او نبی علیہ السلام خود جبریل علیہ السلام پیجندو بار بار بای خواله راتو نبی علیہ السلام ته او فرمایلو دا الله محبوب ز چیزو بیا روتل د کوټې نه په دروازه باندې
جبرئیل السلام را کوز شو بری د چت نه وروتل د کوټې په دروازه او د معراج د واقع دومره زر شوي ده که نه چې روایاتو کې راځي وی نبی علیہ السلام چې د کمی بسترې نه پاسېدلی واپس چې هغې بسترې له راغې هغه شانتې ګرمه وه لا یخه شوې نه وه او د دې دروازې ته دا کم زنځیر نه پروت دروازه چې د خلک لټکي دا زنځیر وی دا نبی علیہ السلام د دروازې د کولاولو سره چې دا زنځیر داسې اوړکېد که نه چې نبی علیہ السلام واپس راغی هغه زنځیر لاړه کېدو دا دومره زر واقع شوی وه نو د کوټې په دروازه باندې رووتل جبرئیل علیه السلام ورسره ملګری دی او رالو بیت الله شریف ته او حتیم ته رالو نبی علیه السلام ته ویل په دې حتیم کې ته آرام وکړه دا حتیم نه دی دا د بیت الله شریف نه ګیر چاپېره هغه داسې لږ غونته کې دیوال چې دی هغې ته حتیم ویلی شي اصل کې د ام هانی دا کور چې دا بالکل د بیت الله شریف سره نږدې و بالکل د باب عبدالعزیز او د باب فهد په دې منځ کې دغلته یو ځای دی دغلته کې د ام هانی د کور دروازه وه دغلته کې دروازه وه د ترکو چې کم زوړ تعمیر و دغلته کې څه نشان و خو اوس نشانات ختم شوي دي نو نبی علیہ السلام حتیم تراوسو ته دلته لږ آرام وکړه نبی علیہ السلام آرام وکړو داسې بیا جبرئیل علیہ السلام راغی پایسو په دغه ټایم کې ورسره میکائیل علیه السلام بیا هم و د الله پاک پیغمبره پاسه پایسو او لاړو بوسته نبی علیہ السلام صفا مروه ته زمزم ته بوستل ته نبی علیہ السلام چې هلته بوستو جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام د اسمان نه د ځان سره د اپریشن هغه کړي هغه آلات راوړي وو کومو شیزونو چې اپریشن کېږي که نه دا ټول آلات یې د ځان سره راوړي وو نبی علیہ السلام د زمزم د کوی خواله بوستو او نبی علیہ السلام یې سملو او دا سینه یې وله کوله وکړه سینه ولا کولا وکړه سینه ولا اوشله ولا ما درته ویلي وو که نه د نبی علیه السلام سینه چې ده دا 4 زره شلېدلې ده شق صدر د نبی علیه السلام 4 ځله شوی دی یو ځل خو چې نبی علیه السلام د بیبي حلیمې سره و که نه هغه بیزي چې سره ولې وروڼه یې چې رالو وی زمونږ د هغې قریشي رور چې حلال کوي هغه شق صدر شوی چې نبی علیه السلام د خپل وروڼو سره د بیزو سره ولو دپاره تللی بالکل ماشوم و او دویم شق صدر د نبی علیه السلام په 10 کال شوی و او دریم شق صدر د نبی علیه السلام د نزول په وخت د وحی د نزول په وخت لومبی وحی چې په نبی علیه السلام نازلېدله په غار حرا کې دریم ځل د نبی علیه السلام شق صدر شو چې اول وحی پرې راتله نو جبرئیل علیه السلام له زړه کوله وکړو او 4م ځل دا شوی و چې کله نبی علیه السلام اسمانونو ته ختو نو هلته جبرئیل علیه السلام وله سینه کوله وکړه او دا زړه یې داسې راویستو او د زمزم په اوبو یې وله دا زړه وینځو نبی علیه السلام لره علما لیکي وی څومره د اپریشن کړي چې دي نو دی راوړي وي د جنت نه خو اوبه د ځان سره د جنت نه وي راوړي ورنه په جنت کې حوض کوثر شته دی که نه د حوض کوثر نه اوبه نه وي راوړي اوبه چې وي هغه د زمزم وي وی معلومیږي د دې نه چې د زمزم د اوبه د جنت د اوبو نه بهتر دي دا بهتر اوبه دي الله دې بار بار مونږ بوزي چې لاړ شئ که نه د زمزم د اوبه چې څومره ډېرې څکلی شي دا څکه او دغه رنګې په دې لاسو کې دې راله دا مخ پې انځه په دې سرې ځان ته اړوه په دې بدن د زمزم د اوبه ځان ته اړوه نو وی د زمزم اوبه وي او د اپریشن کړی چې وي د جنت نه راوړي نو د نبی علیه السلام دا زړه راویستو او د زمزم په اوبو یې وینځو او بیا د علم او د حکمت 2 کاسې وي د جنت نه راوړي وي هغه یې د نبی علیه السلام په دې زړه کې واړولې
د علم او د حکمت دوه کاسې راوړې وي د نبي علیه السلام په دې زړه کې واړولې. نبي علیه السلام فرمایي وایي زه د خولې پورې د علم او د حکمت نه هغوی ډک کړم. وجه دا و چې اوس بر اسمانونو ته خیږي که نه نو دا خو ډېر ګران کار دی. د الله سره پکې ملاقات دی، جنت لیدل دي، جهنم لیدل دي، عجیب عجیب حالات مخې له راځي. د نبي علیه السلام زړی دې ته جوړو چې دی دا هر څه لیدل برداشت کړي، دا برداشت کړي. نو زړی وله د زمزم په اوبو باندې وینځو. بیا جبرئیل علیه السلام ځان سره د جنت نه یو سورلی راوستي و، هغې ته براق ویلی کېږي. براق، دا براق د برق نه دی. نو برق معنی پړک، یعنی دی به دومره تیز ته لکه د بجلۍ پړک چې وي. وایي ده به یو قدم دومره لرې کې خو ده څومره چې نظر لګي دومره به د ده یو قدم و چې څومره د نظر انتها ده. او یا براق د برق نه دی، برېښنا ته ویلی شي. وایي شپه وه ده به یو برېښنا کوله، رڼا به یې کوله. دا د جنت نه یو سورلي جبرئیل علیه السلام د ځان سره راوستی وه. وزن یې غټوالی څومره و نو روایتو کې راځي وایي د اس نه وړوکې او د خر نه غټ، دومره مقدار سره دا ځناورو. د اس نه وړوکې او د خر نه غټ، دومره مقدار سره دا ځناورو. نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل وی دا مې د جنت نه سورلي راوستي، دې ته سورېږه، دې ته سور شه. روایتو کې راځي وی چې کله جبرئیل علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل که نه وی دې سورلۍ ته سور شه. وی نبی علیه السلام داسې په سوچ کې ته تلی و او سورلۍ ته یې خپه نه کړه. جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته بیا وی چې د الله محبوبه سورلۍ ته خیجه. نبی علیه السلام بیا نه ختو. په دریم ځل ورته جبرئیل علیه السلام وایي چې د الله محبوبه براق ته خیجه څه سوچ کوي. نبی علیه الصلاة والسلام داسې جبرئیل علیه السلام ته مخ راواړو که نه وایي چې جبرئیله زه خو به براق ته وخیجم او یقینا دا براق ډېر تیز رفتاره دی او دی به ما جنتونو ته هم ورسوي او ما به اسمانونو ته هم ورسوي. جبرئیل خو وروسته زما امت زه خو به براق ته وخیجم، ما به دی جنت ته ورسوي، ما به اسمانونو ته ورسوي، خو زه براق ته ځکه نه خپه کوم چې زما امت به څه کېږي. دا نبی علیه السلام په خپل امت باندې دومره زیات غمجن و. په هر ټایم کې د هغه په ژبه باندې دا الفاظ و امتي امتي امتي. نن سبا چې امت ته ووایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په شانتې شکل و صورت خپل که که نه امتي دې ته نه دی تیار. وایي ما ته د انګریز شکل و صورت خوند راکوي. نن چې امتی ته ووایي که نه دا جامې دي د نبی علیه الصلاة والسلام د جامو په شانتې په سنت طریقې جوړ که، د نیکانو خلکو جامې جوړې که. دی وایي ما ته د پلانکي ایکټر جامې خوند راکوي، ما ته په پلانکۍ ډرامه کې هغه پلانکۍ جامې خوند راکوي، ما ته هغه فلمي ایکټرې جامې خوند راکوي. دی په بازار کې ګرځي خپلو بچو له هغه کپړې ګوري چې کومې کپړې په فلمونو کې خلکو اغوستي. د امتي دا حالت دی. دی دومره نشي کولی چې خپل شکل و صورت د نبی علیه السلام د شکل په شان جوړ کړي. دی دومره نشي کولی چې خپلو بچو له د مسلمانانو کپړې راوړي په ځای د دې چې دی له د انګریزانو کپړې راوړي. نبی علیہ السلام وایي زه جبرئیل څنګه براق ته خپه کما، زما امت ما نه وروستو پاتې کېږي. جبرئیل علیہ الصلاة والسلام ورته فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ای زما محبوبه ستا د امت متعلق په زه تا خوشحاله کوم، زه به تا خوشحاله کوم. د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی قسم په الله تر هغې پورې زه به په جنت کې خپه کېنږدم تر څو چې مې هر یو امتي د ځان نه مخکې جنت ته نه داخل کړی. زه به جنت ته داخل نشم تر څو چې مې هر امتي جنت ته نه بوستی. نن د امت څه حالت دی؟ الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
نو جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي وایي محبوبه براق ته وروخیجه. نبی علیه السلام براق ته وروختو. روایتو کې راځي وایي جبرئیل علیه السلام ورسره شاته کېناستو او میکائیل علیه السلام د براق هغه واګې ونیولې. یوازې جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام سره نو دا خو سره دوه غټې فرشتې وي. 50,000 فرشتې د نبی علیه السلام د پروتوکول دپاره راغلې وي. 50,000 فرشتې د نبی علیه السلام سره روانې وي. نبی علیه السلام روان دی چې څه موده لاړه که نه داسې لږ مزل یې وکړو نو جبرئیل علیه السلام براق ودرو او نبی علیه السلام ته ووایي راکوشه. نبی علیه السلام فرمایي زه کوز شوم خو په هغې ځمکه کې کجورې ډېرې زیاتې وي. کجورې پکې ډېرې ولاړې وي. جبرئیل علیه السلام راته وفرمیل چې 2 رکعته نفل وکړه. نبی علیه السلام وفرمیل ما 2 رکعته نفل وکړو. بیا مې د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو جبرئیل دا کم ځای دی؟ ما ته وایي چې دا یثرب دی. یثرب اوس چې ورته مدینه ویلی شي. دا یثرب دی، دا مدینه ده، دې ته به ته هجرت کوې راځې به ورته. ما وی چې ښه. بیا براق ته سوار شو چې لږ مزل خو وکړو که نه. وی نبی علیه السلام بیا راته وویل چې راکوز شه. وی زه کوز شوم 2 رکعته مونځ مې وکړو. وی بیا راته جبرئیل علیه السلام مې تپوس وکړو چې دا کوم ځای دی؟ وی ما ته وی چې دا کوهي تور دی، کوم ځای کې چې موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی سره خبرې کړې وي. دا توري سینا دی. ما وی چې ټیک ده. بیا سوار شو. بیا چې لږ مزل وکړو جبرئیل علیه السلام راته بیا وفرمیل چې راکوز شه. کوز شومه. ما ته وی چې 2 رکعته مونځ وکړه. ما 2 رکعته مونځ وکړو. ما بیا د جبرئیل علیه السلام ته تپوس وکړو چې جبرئیل دا کوم ځای دی؟ ما ته وی چې دا مدین دی، د شعیب علیه السلام مسکن دی، د هغه د اوسېدو ځای دی. ما وی چې ټیک ده. بیا خو لږ مزل وکړو. نبی علیه السلام فرمایي جبرئیل علیه السلام راته وی چې راکوز شه. بیا یې کوز کړم. ما ته وی چې 2 رکعته مونځ وکړه. ما 2 رکعته مونځ وکړو. ما ورته وی چې دا کوم ځای دی؟ ما ته وی چې دا بیت اللحم دی، کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی د مریم بیبي نه بغیر د پلاره. دا بیت اللحم دی، دا د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای دی. هلته مې 2 رکعته مونځ وکړو. بهرحال په لاره باندې تلو ډېر عجیبه حالات راتلو. نبی علیه السلام فرمایي جبرئیل علیه السلام را سره ملګری دی. چې داسې تلو نو په لاره باندې یو بوډۍ ښځه وه. هغې ما طرف ته اشاره وکړه چې دې خوا راشه. جبرئیل علیه السلام راته وفرمیل چې دې ته مه ګوره مخکې ځه. مونږ روانو. چې لږ مخکې لاړو یو بوډا سړی و. هغه راته وی چې دې خوا راشه، اشاره راته وکړه. ما ته جبرئیل علیه السلام وفرمیل چې ده ته مه ګوره، ده ته التفات مه کوه، ده طرف ته مه ګوره، مخکې ځه. چې لږ مخکې لاړم داسې یو څو کسان ولاړ دي. هغوی راته دا الفاظ وویل چې السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو. سلام دی پتا باندې اے اولا، اے آخرہ، اے راجمع کون کیا. نبی علیہ السلام فرمایي دا الفاظ باندې په ما باندې سلام واچو. ما ته جبرئیل علیه السلام فرمایل چې دوی له جواب ورکړه. ما ورله جواب ورکو. بیا راته جبرئیل علیه السلام فرمایل چې دا بوډۍ ښځه دې وپېژندله؟ ما ورته وی چې نه جبرئیل دا خو مې ونه پېژنده. ما ته وی چې دا دنیا وه، دا بوډۍ ښځه چې وه دا دنیا وه، دنیا و دنیا. او د دې دنیا دومره لږ وخت پاتې دی څومره وخت چې د دې بوډۍ ښځې پاتې دی. ځکه ته آخري پیغمبري، ستا نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته. دا دنیا به ورانیږي، د دنیا اوس ډېر لږ ټایم پاتې دی لکه د دې بوډۍ ښځې چې څومره عمر پاتې دی.
ما ورته وایي چې جبریل دا بوډا څوک و دا بوډا سړی څوک و ما ته وایي چې دا بوډا سړی چې دی دا شیطان و دا شیطان و ته ځان طرف ته رابللي دې دوو څیزونو طرف ته به بالکل توجه نه کوي نه به دنیا طرف ته توجه کوي نه به شیطان طرف ته توجه کوي ما ورته وی چې دا کم 3 کسان چې په ما باندې چې دا سلام واچو دا څوک دا جماعت چې په ما باندې سلام واچو دا څوک وی ما ته وویل چې دا حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام دا ستارونه وو د هغې و په تا باندې سلام واچو ما چې ټیک ده بیا نبی علیه السلام فرمایي وی ما موسی علیه السلام یو ځای کې ولید چې په خپل قبر کې ولاړ دی او مونځ کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی داسې یوه لویه قافله مې ولیده ډېر خلک مې ولیدو چې دا جنت ته روان دي ما د جبریل امین نه تپوس کو جبریل دا څوک دی دا څوک دی چې د جنت ته روان دي جبریل علیه السلام راته وفرمایلو چې د الله محبوبه دا د موسی علیه السلام امت دی د موسی علیه السلام امت دی بنی اسرائیل دی جنت ته روان دي زه په زړه کې داسې خفه شوم چیرې نو دا خو زما د امت نه ډېر دي نو زما امت خو دومره نه دی دا خو زما امت دومره نه دی دا خو زما د امت نه به ډېر دوی جنت ته ځي په دې کې بل داسې صفونه جوړ شو داسې صفونه جوړ شو چې د مشرق او د مغرب پورې د هغې انتها وه د اسمان کنارو ته د هغې دا صفونه داسې رسېدلي وو دومره خلک دا هم جنت ته روان دي ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې جبریله دا څوک دي دا خو د هغې نه زیات دي دا څوک دي ما ته جبریل علیه السلام فرمایل چې د الله پاکه پیغمبره دا ستا امت دی دا ستا امت دی چې جنت ته روان دی حدیث مبارک کې راځي وی په میدان محشر کې به 6 صفونه څو صفونه وی 6 صفونه دا صفونه نه دا صفونه هغه چې کم صفونه الله تبارک وتعالی جوړ کړي هغه صفونه وی نو په میدان محشر کې به 6 صفونه په دې کې به 80 صفه چې دي دا د نبی علیه السلام د امت یو دا به جنت ته رواني باقي دا 40 صفه چې دي که نه دا به د نور امتونو جنت ته رواني نو په میدان محشر کې به 6 صفونه د جنتیانو په دې کې 80 صفه د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دی باقی 40 صفه به د نورو پیغمبرانو د امت نه وي خو دومره الله تبارک وتعالی په موږ باندې رحم کړی دی په دې امت باندې الله دومره رحم کړی دی نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایل وی د الله محبوبه ستا د امت نه به زه 80,000 کسان بی حساب بی کتاب جنت ته داسې لیږم حساب به کتاب جنت ته د دې سره به د سره حساب کیږي نه الله دې موږ په دغه کې راولي 80,000 کسان نو یوازې 80,000 کسان نه بیا حدیث مبارک کې راځي په دې 80,000 کې کسانو کې بیا هر یو تن سره 80,000 کسان ځان سره نور جنت ته بیاي الله تبارک وتعالی به 80,000 کسان جنت ته بی حساب بی کتاب جنت ته داخلي بیا په دې 80,000 کې هر یو تن به ځان سره څو کسان جنت ته بیاي 80,000 نور بی حساب بی کتاب به ځان سره جنت ته بیاي دا د الله تبارک وتعالی خصوصي رحم او فضل دی کنه دی دا خصوصي رحم او فضل دی د الله تبارک وتعالی په دې امت باندې بهرحال نبی علیه السلام فرمایي وي د سدرة المنتهى د دغې بیرې سره مې جنت هم ولیدو جهنم مې هم ولیدو بیا د زمرودو یو رفرف راغی زمرودو نه جوړ یو رفرف راغی ویراله او زه هغې باندې کېناستم چې کېناستم په هغې نه په بره لاړم چې په بره تلم جبریل علیه السلام رانه ورستی شو
چې دی ورسته شو ما ورته وی چې جبريل زه چې ځو که نه جبريل علیه السلام راته وفرمیل چې بره زما نور د تلو مقام نشته پیغمبره ته دې نه بره د تلو ستا شان دی زما دومره شان نشته چې د دې نه به بره لاړ شم ما ورته وی چې جبريل ډېره مرګتیا دې را سره وکړه نو دلته مې په نیمګړي کې پرېږدي دلته مې پرېږدي یوازې پرېږدي جبريل راته وویل چې د دې نه په بره ځم نو د الله نورانیت او تجلیات مې وزرې سیزي سوځم لمبه کېږم په بره نشم تللی ما ته د دې ځای نه په بره د تلو نور اجازت نشته دی د دې نه په بره نشم تللی بیا نو په دغه رفرف کې نبی علیه الصلاة والسلام بره لاړ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو ځای ته ورسېدم چې هلته د قلمونو اواز راتو د قلم باندې سړی دا لیکل نه کوي په کاغذونو باندې داسې اواز راتو چې لیکل کېږي په مخه ما ته وویلی شو چې دا صریف الاقلام دی په کوم ځای کې چې تقدیر لیکلی کېږي داسې ووایه دا یو دفتر دی بغیر د تشبیه نه دا د الله تبارک وتعالی یو دفتر دی پرشتې پکې لګیا دي د الله د طرف نه چې هر انسان دپاره څومره روزي څومره رزق څومره اوبه څومره عمر څومره خوشحالۍ څومره غمونه چې دا څه کېږي په کال کې لیکلی کېږي دغلته ځمکې ته راښکته کېږي بیا صریف الاقلام کې دغلته د هر څه ولیکلی شي بیا سدرة المنتهی دغې ونې ته راوړلی شي د بیرې دې ونې ته دغې ځای نه یې فرشتې روچت کړي او ښکته ځمکې ته راوړي ځمکې ته بیا راوړي وایي دغلته تقدیر لیکلی شو وایي د دغې نه په بره باندې بیا د نور پردې وي د نور پردې وي بره نبی علیه الصلاة والسلام لاړ د الله تبارک وتعالی ملاقات له ثم دنا فتدله د الله تبارک وتعالی ملاقات له ورغی او د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې وکړې بعض علما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې نه دي کړي خو د محققینو د جمهور مذهب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام الله لیدلی دی او مخامخ یې ورسره خبرې کړي دي چې څنګه بره لاړ الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل وی محبوبه څوک چې د چا خواله ځینو یو ډالۍ او یو تحفه وله وړي ته د دنیا نه رالې بره ماله اسمانونو ته راوختې ماله دې څه تحفه څه ډالۍ راوړې ده تا ماله څه راوړي دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته سر به سجود شو سجده یې وکړله او شروع شو وی التحیة لله والصلوات والطیبات التحیة لله الله دا ډالۍ مې درله راوړې ده زما د ژبې چې څومره عبادت دی زما او زما د امت هغه ستا دپاره دی الله التحیة لله زما په ژبه باندې ثنا صفت په صرف ستا کېږي زما د ژبې عبادت الله تعالی لره دی والصلوات الله زما د بدن او زما د امت د بدن عبادت تعالی لره دی والصلوات والطیبات الله زما او زما د امت مالی عبادت تعالی لره دی الله دا تحفه او ډالۍ مې درله راوړي چې دې نه بله غوره ډالۍ او تحفه شته نه الله التحیة لله الله د ژبې عبادت تعالی لره دی والصلوات د بدن عبادت تعالی لره دی والطیبات د مال عبادت مم الله تعالی لره دی نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علیک سلام دی پتا باندې ایها النبی اے نبی علیہ الصلاة والسلام ورحمت الله زما رحمتونه دی پتا باندې و برکات او زما برکتونه دی پتا باندې الله تبارک وتعالی په سلام ور واچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو چې الله خو په ما باندې سلام واچو ما ته خیر علی وی نو زما امت خو پاتې شو بیا
نو نبی علیہ السلام ډایرک وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین الله په ما دیم سلام وی والله زما امتو وعلى عباد الله الصالحین پاغي دیم د الله تبارک وتعالى سوي سلامونه وی اور تاسو پیغمبر چې په هیڅ حالت کې مونږ نه هیر کړی په هیڅ حالت کې مونږ نه هیر کړی د الله سره په ملاقات کې مونږ نه هیر کړی چې الله په هغه باندې سلام ور واچو نبی علیہ السلام وی الله زما په امت باندې سلام زما په امت باندې سلام بیا ورته الله تبارک وتعالى د خپل طرف نه درې تحفې او درې ډالۍ ورکړي یو د 5 منځونو تحفه او ډالۍ ورکړه دویم د سوره بقره چې کوم آخري آیتونه دي کم دی آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون او لا یکلف الله نفسا الا وسعها د آخري 2 آیتونه چې کوم دي د سوره بقره دا تحفه نبی علیه السلام ته ورکړه مطلب دا دی چې د الله پاک پیغمبره خپل امت ته وایي چې زمانه دعاګانې غواړي لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت الله په موږ باندې هغه بوجونه موږ د چې کوم په تیرو امتونو دي ایښي وو موږ هغه نشو برداشت کولی الله هغه ګناهونه په موږ باندې مږده لکه یو سړی نه به ګناه وشو چې سهار به راپاڅېدو په ور به یې لیکلی شوي پلان کې ګناه کړې ده په ور به ورته دا لیکلی شوي چې دې سړي دا ګناه کړې ده الله دې زموږ پردي وساتي موږ نه څومره ګناهونه کېږي نو که دا موږ ته په هر سهار په ور لیکلی کېدی موږ به د سترګو د لګېدلو وو په دې دنیا کې دارنګ یو ځای به پلیت شو کپړه کې هغه به هله پاکېده چې هغه ځای دې کټ کړی وي په اوبو باندې هغه نه پاکېدله مانځل خپل عبادت له به خاص کر خپل عبادت خانې ته ځي دلته خو چې د مونځ ټیم شو په پټي کې په پوله ودرېږم دې مونځ کېږي نو ډېر کارونه درانه په هغې امت باندې الله دې امت ته معاف کړي دي نو دا دعاګانې زمانه غواړئ نو یو د 5 منځونو تحفه دویم آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون دغه د سوره بقره آخري 2 آیاتونه دا ورته میلو شو او دریم ورته دا ډالۍ میلو شو چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء د الله پاک پیغمبر چې یو سړی زما سره شرک وکړو هغه نه بخم نور مرتکب د ګناه کبیرې ته به هم بخنه کوم دا درېمه ډالۍ میلاو شوه چې که یو سړي ګناه کبیره کړې غټ ګناه کړې هغه همیشه دپاره په جهنم کې نه ساتم جنت ته به یې لیږم چې ایمان یې راوړی وي نو دا 3 خبرې نبی علیه السلام ته په تحفه کې میلاو شوې دا منځونه اصل کې 50 منځونه نبی علیه السلام ته میلاو شو نو چې د الله تبارک وتعالی نه واپسې کې راتو نو په ابراهیم علیه السلام را تیر شو نو ابراهیم علیه السلام ورته کش کوش اونکو خبره ورسره ونه کړله چې موسی علیه السلام راغی نو موسی علیه السلام ورته فرمایل وی د الله د طرف نه دې څه راوړو نو نبی علیه السلام ورته فرمایل ای زما وروره مالی 5 منځونه په تحفه کې 50 منځونه په تحفه کې راکړو موسی علیه السلام ورته فرمایل وی ډیر دي لاړ شه الله تبارک وتعالی ته چې کمې درته کړي ځکه ما په بني اسرائیلو ډېره ښه تجربه کړې ده دا بیا نشي کولی موسی علیه السلام له خو بني اسرائیلو زړه پوخ کړی و که نه ما ښه تجربه کړې بیا یې نشي کولی 50 منځونه زیات دي لاړ شه ووایه الله ته چې دا ورته کم کړي نبي علیه السلام لاړ نو 15 ورته الله معاف کړو زه 45 شو چې بیا راغی موسی علیه السلام لره موسی علیه السلام ورته فرمایي نه زیات دي واپس لاړ شه چې بیا یې درته کم کړي بیا لاړ اسمانونو ته الله تبارک وتعالی ورته 15 نور کم کړو بیا چې راغی موسی علیه السلام ورته فرمایل څلوېښت هم زیات دي بیا لاړ شه نبی علیه السلام به برته الله به ورته 15 منځونه کمول چې بیا به راته موسی علیه السلام به بیا واپس کو
دا ولې په یو ځای ورته ولې الله تبارک وتعالی نه فرمایل چې خیر د دومره شو؟ دې کې یو راز هغه راز درته وایم چې کله بیا 5 منځونه پاتې شو او راغې موسی علیه السلام لره، نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل وی دا 5 زیات دي، لاړ شئ چې په دې کې درته هم کمې وکړي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ای زما وروره نور ماله شرم راځي، ماله حیا راځي چې زه الله ته لاړ شم چې دا 5 زیات دي دا هم کم کا، نور ماله حیا راځي زه نشم الله ته نور درخواست نشم کولی چې دا 5 کم کا، دا ورته نشم ویلی. او را روان شو د موسی علیه السلام نه، چې څنګه را روان شو د برې نه ورته آواز وشو وی ای زما محبوبه منځونه 5 دي خو ثواب یې د 50 دی، منځونه 5 دي خو ثواب یې د 50 دی. زما خبره نه بدلیږي، زما خبره نه بدلیږي، اول نه مې درته 50 ولیم دکه منځونه به 50 یعنی ثواب به د 50 وي. امت ته دی وایه چې کوي 15 ثواب به د 50 درکو. د الله دومره رحم او مهرباني ده. دا بار بار یې ولې غوښته بره الله تبارک وتعالی چې لاړ شي 5 کموي، بیا لاړ شي 5 کموي، بیا لاړ شي 5 کموي، په یو ځای ورته ونه وي چې زه لاړ شي 5 منځونه دې کوي. دا ولې الله تبارک وتعالی لره د نبی اسلام د ملاقات خوند ورکړ چې دی بار بار ما خواله راځي، بار بار ورسره زه خبرې کوم، نو ځان خواته بار بار رابلو، بار بار رابلو. الله نبی علیه السلام هغه 5 منځونه راواغسته او راغی. چې راغی بیا بیت المقدس ته راورسېدو، هغه بوراک په اخ کې ځای باندې تړلی شوی دی، هغې ته جبري علیه السلام وخیجو، مکې ته یې واپس راوستو. چې کله مکې ته واپس راغی که نه، نو روایتو کې راځي نبی علیه السلام فرمایي دا واقع په دومره لږ ټایم کې وه چې بستره مې اخ که شانتې ګرمه وه لکه څنګه چې زه پاسېدلی وم، او په کومه دروازه چې وتې وم هغه زنځیر مخکې به داسې کړی کړی زنځیرونه دیوار ته پراته وو که نه، کړی کړی زنځیر به و، وی هغه زنځیر ما کولاو کړی و، هغه ورسړ دغه دې سړی کېدو، وی چې واپس رالم هغه زنځیر لاړه کېدو، لا هغه ودرېدلی نه و. دا به دومره لږ ټایم کې دا شوی و. چې سهار شو ام هاني رضی الله تعالی عنها چې کومې تره لور په کور کې چې دی وده، هغې ته فرمایي ام هاني پاسه مونځ وکړه، هغه پاسې د هغې هم د سهار مونځ وکړو، نبي علیه السلام د سهار مونځ وکړو. وی ام هاني ته خو اوده وي خو زما پکې بیت المقدس ولیدو، بیا لاړم د الله سره مې ملاقات وکړو، جنت مې ولیدو، جهنم مې ولیدو. ام هاني ترېنه تپوس کوي وی په ویښه کو په خوب کې؟ وی نه په ویښه باندې، په ویښه تللی وم. هغې ورته وي زما په ایمان دی څنګه چې ته وایي دغه شان ده، خو دا خبره بار ونه کړي، دا خبره بارو ونه کړي، ورنه دا کافر د مخکې نه په تا پورې ډېرې خنداګانې کوي، دا در سره مني نه ګورې، دوی له به بله خبره په لاس باندې ورشي. نبي علیه السلام وفرمیل وی ښه الله دومره لوی نعمت په ما وکړه زه به دا پټه ساتمه، دا د پټو ساتلو خبره ده. نو چې سار شو نبی علیه السلام د کوره رووت، چې د کوره څنګه رووت که نه د ټول نه لومبی ورله ابو جهل لعین مخې له ورغې. نو ابو جهل چې دی څنګه ولید که نه په خندا شو، دا به هغه په نبي علیه السلام پورې همیشه ټوکې کولې، همیشه به په نبي علیه السلام پورې ټوکې کولې. نو څنګه چې په نبي علیه السلام نظر پرېوته که نه، ویې لکه بیا څه نوې کیسه خو به دې نه جوړه کړي، بیا څه نوې خبره خو به در سره نه وي، خندنې کو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل او شته دی را سره نوې خبره؟ وی څو؟ وی په بېګانۍ شپه کې بیت المقدس ته تللی ما، اسمانونو ته تلم، د الله سره مې ملاقات کړی، جنت مې هم لیدلی او جهنم مې هم لیدلی دی. وی دا راته ووایه چې په خوب کې کو په ویښه؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی په ویښه مې کړي دي. وی دا خبره به د خلکو په مخ کې وکړي اوس چې کوي؟ د ابو جهل دا مطلب چې دا د خلکو د مخ کې د کېدو خبره نه ده. وی د خلکو په مخ کې به داسې ووایي نبي علیه السلام وی او وبوامه او وبوامه. د ابو جهل چغې کړې وی راشئ راشئ، هغه لیوني خو یې نورې خبرې شروع کړي، نعوذ بالله. خلک یې راغونډ کو،
ګوره الله تبارک وتعالی په خپل اسباب برابروي. که دا خبره نبی علیه السلام په خپله د کافرو په مجلس کې کوله نو هغوی به په غوږونو کې ګوتې کېښودې او خو د نبي علیه السلام خبره نه اورېده که نه هغوی په غوږونو کې څه کېښودې ګوتې. نو دلته ورته ابوجهل په خپله خلک راټول کو وی راشئ راشئ چې راغی وی اوس ورته ووایه. نو نبی علیه السلام شروع کړه ټوله خبره چې وکړله که نه نو کافرو چغې شروع کړې سیټیانې شپېلې شروع کړه چغې ویل شروع کړو وی د دې نه پکې پاتې وراشئ چې زه تلم اسمانونو ته ختلم حتی تر دې پورې چې کم نوي نوي کسانو ایمان راوړی و هغه پکې ډېر شی پکې هغه پکې هم د ایمان نه واپس شو چې دا لا څه وایي په یو شپه کې د اسمانونو ته لاړو. ښه وی زه ابو جهل وی زه یو خبر ورسره کو وی تاسو چپ شئ یو خبر ورسره کو وی تا بیت المقدس لیدلی دی وی او وی ما پکې مونځ کړی دی وی مونځ مې پکې کړی دی او 2 رکعته مونځ مې پکې کړی دی وی صحیح ده وی دا راته ووایه چې بیت المقدس کې څو دروازې دي. اوس نبی علیه السلام پریشانه شو. نبی علیه السلام څه شو تاسو روزانه د جومات ته مانځلی راځئ که نه راځئ دا وړوکی جومات دی زه درته هم په دې کې څو کړکۍ دي تاسو اوس ډایرکټ ماله جواب راکولی شئ هلکه څو پنکې دي پکې چاته یاد دي ما ته لا پته نشته چې په دې کې څو پنکې دي نو چې په یو شي کې د غرض نه نو څه به کوې زه د خپل پټکې روزانه هم کوس ته ما ته وایي ستا پرې پټکې کې څو واله دي زه به هم چې ما ته څه پته ده چې دې کې څو واله دي په دې کې زما کار نشته دی نو نبی علیہ السلام ته بیت المقدس کې څو دروازې دي. اوس نبی علیہ السلام پریشان شو دا را باندې څنګه تپوس وکړو دوی ته به اوس هم دا خو بېوقوفه دي خبره نه مني. جبرئیل علیه السلام راغی وی د الله پاکه پیغمبره وایه ورته چې جواب در کوم نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی او وامه درته چې بیت المقدس کې څو دروازې دي وی څو دي بس بیت المقدس نبی علیہ السلام مخې ته داسې شو پردې ختم شو پردې د مخې نه لاړې دک شان مخامخ بیت المقدس جماعت نبی علیہ السلام ته شو. نبی علیہ السلام ورته ګوري او دروازې شماري وي 1 2 3 داسې اوس دا جماعت ماته مخې ته وایي څو کړکۍ زه به شمارم که نه نبی علیہ السلام دا شمارل شروع کړو وی دومره دي پکې دومره کړکۍ دي دومره دروازې دي دومره داسې دی هر څه ورته صحیح وویل هغوی حیرانه شو. بیا پکې کافر تپوس وکړو وی ښځه ته راته ده ووایه چې ته بیت المقدس ته تلې که نه زموږ 2 قافلې شام ته تلې خو به دې لیدلي که نه چېرته وي نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی او لیدلي مې دي وی هغه یوه قافله چې ده که نه هغه په پلانکي ځای کې را روانه ده غنم رنګې اوښتې مخکې را روان دي او په هغه باندې 2 بوجۍ پرتې دي غنم رنګې اوښتې مخکې را روان دي او په هغه باندې 2 بوجۍ پرتې دي او را روان دي خو یوه پلانکي ځای کې د اوښ ورک شوی او په هغې پسې ګرځېدل وی کله به رارسي وی د شورو شپې له به رارسي مکې ته رارسي او وی هغه غنم رنګې اوښ پتې مخکې را روان دي 2 بوجۍ به پې پرتې وي وی زمونږ بله قافله وی هغه بله قافله و چې هغه به پلانکي ځای کې را روانه ده خو یو خبره درته بله وکړم هغې ورته وی څه وی خبره دا ده که نه چې د هغې په خوا باندې زما بوراک تېرېدو نو په هغې کې یو اوښ د دې بوراک نه وترېدو نو چې وترېدو نو هغې اوښ ډېر ناڅاپي ټوپ کړو د هغې ټوپ سره راتاو شو د هغې اوښ خپه ماته شوه وی ښه وی وی د هغې پلان کې پکې جوه کې اوبه پرتې وي د هغې نه مې اوبه هم څکلي دي دا ورته وی صحیح ده اوس دې انتظار کوي چې دا دې دروغ وایي که صحیح وایي دا خو یې ډېره ځان نه لګیا دی که نه نبي علیه السلام فرمایي د شورو شپې له به قافله رارسي اوس د شورو شپه راله رانږدې کېدونکې ده او قافلې نه ښکاري نبي علیه السلام پریشانه شو سخت خفه شو چې ما خو ورې شروع شپې له قافله رارسي شپه خو راله او قافله ښکاري چېرته نه الله تبارک وتعالی نور ودرم نور یې په خپل ځای څه کو خو د ټول قدرت د الله دی که نه نور یې په خپل ځای ودرو شپه یې لږه نه راوستله په دې کې خلک څه ګوري چې غنم رنګې اوښ را روان دی د قافلې نه مخکې او 2 بوجۍ پې پرتې دي د پاسه او قافله مکې ته رادننه شوه چې رادننه شوه نبی علیه السلام خلکو ته وګوره وی وګورئ
وګورئ ویلې مې درته وکنه چې غنم رنګې اوږ به تې مخکې او دوه بوجې به پې پرتې قافله هغه د راورسېده یوه خبره خو رښتینې شوه بله قافله چې راله د هغې نه یې تپوس وکړو ویې لکه ستاسو رښتیا اوښ څه مسله راغلې وه او هېڅ مسله نه وه راغلې خو دا اوښ په یو ځای کې ناڅاپي وترېده او چې ټوپ یې کو راتاو شو خپه یې ماته شوه ویې ښه هغې بلې قافلې ته ستاسو سره څه واقعه راغلې وه مړی څه واقعه نه راغلې خو اوښ رانه ورک شوی په پلانکي ځای کې هغې ډېر ستړي کړي وو بیا خو ومونته هغه اوښو خبرې خو ټولې رښتیا شوې ابوجهل چغه کړه ویره لوی جادوګر دی ښه د مخکې نه خبرې ورته معلومېږي لوی جادوګر دی د مخکې نه ورته خبرې معلومېږي نعوذ بالله من ذلک ټولو چغې کړه هلکه غټ جادوګر دی ګوره په تقدیر کې چې د چا ایمان نه وي که نه نه هغه باندې دا خبرې بیا نه لګي دا خبرې پې نه لګي او د چا په تقدیر کې چې ایمان یې الله تبارک وتعالی هغې چې د نبي علیه السلام مخ مبارک ته کتلي هغې ایمان راوړی دی